محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ټولو قدرمندو عزتمندو قبائلی پښتنو او زموږ د مرحوم ورور رشتہ دارانو او عزیزانو زه د الله نه تاسو لپاره صبر جمیل غواړم او ظالمانو لپاره آسماني کنډې غواړم ما عزتمندو دغه ملک دغه وطن دا زموږ شریک دی او د ډیرو قربانیو په نتیجه کې دا وطن آزاد شوی دی او زموږ تمامو تاریخي مشرانو دې پاره دا قرباني ورکړې وه چې د اسلام قلعه وي پاکستان په دې شریف ما جان محفوظ وي ما مال محفوظ وي ما عزت محفوظ وي ما عزتمندو په اسلام شي نه په سیکولر دنیا شي د یو ویلفیر سټیټ د یو فلاحي مملکت چې کوم کانسپټ او تصور دا هغه هم دا چې په کوم ملک شي امن او امان نه عدل او انصاف نه حقدار ته حق نه رسي دا ریاست او دا حکومت یو فلاحي مملکت نه دا اور اسلام تصورهم نالا اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف امن دنیا چې کله ما ته خپل وطن شي امن نه یاشي او دور ذمہ دار امن نه یاشي چې هغه په خپل باندې د ملک د حفاظتي ادارو سره تعلق ساتي بل چا بیا سګي لې عزتمندو پاکستان چې کله آزاد دو یده وطن د حصول لپاره او بر صغیر پاکوهند چې خځو نقدا چاواله پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم لے کے پاکستان ہم بنا کے پاکستان پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ په نعره باندې آزاد ده او په دغه نارې زموږ خویندو میندو عزتونه لوټي او په دغه نارې باندې زموږ ډېر په لکونو نه په کروڑونو خلک بې وطنه شو اتیا زره نه زیاتې زموږ خویندې نن د هندوانو د سیکانو په کورونو کې کمسۍ سپینې دا هو دا خیال چې یو داسې ملک پاسېږي چې په هغې کې دا نه چې د پاکستان د باشندګانو د مسلمانانو عزتونه به محفوظي جان به محفوظي مال به محفوظي بلکې دا هو دا سوچ چې د امت مسلمه لپاره به دا یو مضبوطه د امن قلعه زه افسوس سره دا وایم چنن او دهایو زیات ټیم ووتلی تر اوسه پورې زما خپل پاکستاني بالخصوص قبایلي ورونو ته بالخصوص قبایلي ورونو ته احساس دا ورکوي ته به تل محرومي ته به تل پریشان یې ته به زما خویندې میندې آب تل لاشونو ته ناستې جړاګانې به کوي زه به تل په سړکو ناست یم خپلې جنازې به وچتم دا څنګه وطن دی او دا څنګه د دې پاسداران او نگهبانان دي د دې قتل څوک ذمه دار ده پښتو وطن متل دی وایي مړ دې کړم او پړ دې کړم ما وجنې او بیا وایي دهشتګر دی دهشتګر خو دی چې پر امن شیري راواخلې او باوری عدالت سزا ورکړي رایشه وینیسه عدالت کې پیش کا زه به وکیل ونیسم
کما خپل ځان سپین مې کو په میدان پانسي راځي دا ستا حق دی او دا زما حق دی ټول عمر دا شعر کوالي جو قبایلو تاسو په فاټا کې په تور تیارو کې اوسېږئ تاسو د وکیل حق نه حاصل تا ته دلیل حق نه حاصل ته په داسې خطه کې چې دلته عین بې دستور په دې پاکستان عین کې لاګو نن خو د پاکستان عین کې لاګو ده د پاکستان ټول دفاع کې لاګو دي آیا ما ته د وکیل حق حاصل شو زما د دې ورور مینه چې چرته تو ده هغه باندې څنګه د چاته وایي چې دا د دلیل وکیل حاصل ده چې چرته دې نیولې ده هغه وطن هم هغه ده چې هلته ته وایې چې دلیل او د وکیل د خاوند دی خو زه خو نه هلته د دلیل او د وکیل خاوند یم نه دلته د دلیل او د وکیل خاوند یم دلته پریشان یم هلته پریشان یم ته څنګه ماته وایې چې دا دهشتګرد و ته دهشتګرد یې چې دا اوچت ته دهشتګرد یې په زرونو زمانو ځوان پلانو او په زرونو ځوانانو سودېږي کله زه د ملکایي نه منم زه د یو مذهبي او دیني پارټۍ سره تعلق ساتم زه په مړو سیاست نه کوم دا یاد قسم په خدای زما د پارټۍ دا منشور نه ده چې زه په مړو سیاست کوم دا زما خبره وینه ده زه د دې تپوس وکوم د دې دپاره دا زما انساني حق ده زما شعري حق ده زما ملکي حق دې دپاره به موږ تاسو راوځو او د هغې دپاره اواز وکول زما د عین په رڼا کې زما حق دی قرآن احتجاج زما عین ما ته دا حق راکړی زه چا پسې ټوپک نه راغلم ټوپک تا پسې راغلم نو زه د دې خپل ورور دا خپل ورور دا ویني چې چا پرې کړي دي د تمامو خلکو غندنه کوم مثبت کوم او زه د شهید د فکر مطالبه کوم او چې چا دا ظلم کړی هغې ته د واقعي سزا ورکړي په هغې دې اف آی آر کړي قاتل پې دا شهید کا دا مقتول ته مولای عدالت ته مقابله کې مو تا خو نیولې دي نو تا څنګه هلته په مقابله کې قید نه وچل تا عدالت ولې نه پېښ کړ خو ته مجرم یې تا خپل تور تا ښکاره وکړه تا په ده ګناه نه شو ثابتولی ځکه دې عدالت نه پېښ کړو پر خپل عدلیه باندې تا اعتماد نشته پر خپل جج ستا اعتماد نشته پر خپل قانون ستا اعتماد نشته پر خپل عین ستا اعتماد نشته ته د عین باغي یې ته د عین غدار یې ته د ملک غدار یې ته د ملک باغي یې ته د ملک وفادار د ملک پر امر شي دې وجه موږ دهشتګرد یو موږ نه انتها پسند یو موږ نه ظالمان یو نو دې دپاره ما ژوندو مونږ خو انشاءالله العزیز دې مظلومانو سره یو به انشاءالله او چې تاسو څرنګه یو فیصله وکړه تاسو د کور خاوندانو د کلي د قوم خاوندانو په دې کې د پارټۍ خبره نشته انشاءالله العزیز جمعیت العلماء اسلام بس تاسو په پوښ ولاړي اخر چې بیا دعا غواړم چې الله دې د شهادت قبول کړي ادا ویني الله رایګان نه کړي ایته بچو دې الله رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته